ته لس تس موټران هلته استقبال ورکړل دا شته په حج کې یعنی یو سړی راځي څلوېښت تنه راغلي دي و دته ولاړ دي 3 کیلومتره موټران ولاړ دي لاره نسته خلک ګاریان دي څه کیسه ده وایي را روان دی بیا د ځان د کراچي د لوی اختر غویی جوړ کړی دی وروره 40 ښارونه دي په غاړه زړوي څه شرم آیا انسانیت ډېر لوی څه شی دی یار بیا چې د حج سره راسي وروره بیا چې نو دوی سره ژاړي بیا چې نو دوی هغه د غېږې روغبړونه دي څه کیسه ده یاره څه په خودکشه کې بچا وسولې په دماکه کې بچا وسولې هلته جاز رایلاسو ټول مړه سو ته بچا وسولې قریبانو ټینګ نیولی یو شی نستی مه کوئ د خدای دپاره لاس مچه کېده نسته تندی مچه کېده نسته بیا چې کله کله موږ خلک راشي منالۍ پر دې غاړه ولاړې دی پر هغه غاړه دی تندی کشي هلکه تندی مه کشوه یو شی نسته په اسلام کې والله که تندی سته والله که لاس ته دا د عجمو خبرې دي نسته تندیان پرېږدئ یار د خدای دپاره یې پرېږدئ زموږ راجان نه دي دغسې اوبه یې ورته نیولې وای زمزم اوبه لږ دي هغه زموږ د کور نه کېږي نو خلک ولاړ شي وارې پر سترګو ومړي بیا دعا وکړي هلکه د کاسي روډ اوبه دي د کور اوبه دي د کویو د څا اوبه دي هسې خطا استراحه ښه د دې ځای ستا درواغ شروع الحمدلله اهله والصلاة علی اهلها ما بعد زما د اسلام عزتمنو ورونو ځینې ډېر کسانو د ګروپ ته دا ویډیو را لېږلې ده یو ملا دی د نورالدین په نامه باندې هغې په حاجیانو کې یو څه خبرې کړي دي د هغې جواب یې غوښتی زه خو خپله نورالدین هغه ته جواب ځکه نه وایم چې جواب سړی عالم ته وایي دا خو عالم نه دی د یوه جومات اخوند دی او نه تدریس کړی نه کتاب پیژني او په ټولو خپلو خبرو کې یوه حواله هم نه ده پیش کړې او دغسې هر وخت چې لګیا وي د ځانه لګیا وي دا خو د بارګینو د شورومو او د موټر پروشیو ملا دی په یوه موټر پروشۍ وځي په بله ننوځي باندې په د مالدارو خلکو باندې طوافونه کوي دا کوم ملا نه دی صرف چپنه یې اچولی وي او د ملا شکل جوړ کړی دی خلکو ته ځان ښیي او بیانونه یې چې تاسو ټوله په منابرو وګورئ دا د کتاب نه غږي دا بازار ته ووځي چېرته که ټانګه د بلې ټانګې سره ولګېده په هغې باندې د ده یوه میاشکار کېږي د بیانو بس د ټانګې کیسه که یا د موټر کیسه که چې دا داسې وشول او داسې وشول نو دا خو کوم ملا نه دی خو دا جواب به ځکه وکړم چې د مسلمانانو عقیدې ور خرابې کړي دي د هغې عقیدې بچ کړم د هغې دپاره به یو څو لنډې خبرې وکړم یو دا دی چې د قیامت په علایمو کې به دغه راځي ځکه په د فیسبوک کې دومره ډېر شیخ الحدیثانو ملایان پیدا شوي دا ملا دی دا د فیسبوک ملا دی څوک چې ویډیوګانې جوړوي هغه هم غریب د ده نه بدتره ورتېر دی هغه چې دی څه خبره وکړه ویډیو یې نشر کړه په هغې باندې مسلمانان خطا کوي نو دا د آخر زمانه علامه ده آخر زمانه کې به علما ټول ختم شي علم به ختم شي حدیث کې راځي چې علم څرنګه ختمي داسې نه ختمیږي چې د شپې سړی ملا وي او ګهي زامي شي نه نیک نیک علما ښه علما به لاړ شي او پاتې به شي دا د ما په لاس کې د مشکات اول مجلد د کتاب العلم کې دلته حدیث کې نقل کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي او د حدیث راوي د عبدالله ابن عمر هغه وایي چې الله تعالی به قبض د علم وکړه خو داسې نه قبض کوي چې د خلکو د زړه نه علم وباسي بلکې داسې بقبض العلما علما به لاړ شي وفات به شي بیا به څه وشي اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا خلک به ونیسي مشران خطیبان امامان لکه دغه چې جومات ته نیولی جاهلان دی به خلک به پوښتنه ورنه کوي ځکه بیا خدای جواب ځکه ورکوي چې بیا به د ملایې نه څوک وباسي ملا خو آن باشد که بند نشود نو جواب به خامخا ورکوي خو جواب به ورکوي بغیر علم فضلوا واضلوا دا مشکات اول مجلد دی او 4 صفحه ده نو دوی وی د قیامت د علایمونه دا دي چې علم به ختم شي او خلک به ملایان ونیسي ناپوهه خطیبان به ونیسي جاهلان لکه نورالدین بیا به خلکو ته بې د علم نه جواب ورکوي او د دا ټول جوابونه بې د علم نه دی دا راکه د ما سره د اصول افتا دغه څه وایي هغه وایي حدیث دی اجرأکم علی الفتیا اجرأکم علی النار یا په تاسې کې چې څوک په فتوا کې جرأت کا په اور د جهنم باندې جرأت کا دا د نورالدین کار نه دی چې فتوا یې ورکوي حلال ته حرام وایي حرام ته حلال وایي دا د ده کار نه دی دا روایت دی مرفوع روایت دی اجرأکم علی الفتیا اجرأکم علی النار اجره د تاسې په فتوا کې چې څوک وي هغه په اور د جهنم باندې جرأتمند دی او جرأت کوي اخرجه الدارمي اول مجلد دی صفحه د 109 باندې دا روایت را نقل شوی دی نو دا
فتوا د هر چا کار نه دی. نورالدین ته وایم د الله نه وویرېږه، حلال ته حرام مه وایه، حرام ته حلال. په دې باندې سړی د اسلام نه وځي. دا زموږ د فقه اصول دي. راځم د دې خبرو ته. نو خو د یوه خبره کوم چې د دې خبرې مار وایي دا عامي محض دی، دا غریب په هیڅ هم نه دی خبر او ګمراه کوي هم، دی خپل هم ګمراه دی، تاسې هم ګمراه کوي. دا کوم ملا نه دی چې په خطا نه شي. د تاسې نه مې غوښتنه دا ده چې د دغې بیانونه مه اورئ. جوابونه یوه خبره یې دا کړې ده چې د حاجیانو ته ورتګ، نو دا بالکل ثابت دی. دا په احادیثو کې ثابت دی، په یوه کې نه په ډېرو کې. زه به صرف دومره ووایم، امام مسلم باب لګولی دی، د ما مخ ته مسلم شریف پروت دی، باب فی حدیث الهجره. نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې د مکې معظمې نه هجرت کړی دی، ټول انصار ورته راوتلي دي استقبالیې ته. نو استقبالیه دا په شریعت کې ثابته ده، اعلان د علماو ډېر بحث کړی دی طویل چې دا وخت یې نه ایجابوي. نو د حاجي استقبالیه علماو لیکلی، یوه کتاب نه ډېرو کتابو لیکلی چې استقبالیه بالکل ورشئ، ځکه د حرمینو نه راغلی، هغې ته الله ټول ګناهونه معاف کړي دي. دا استقبالیه ثابته ده. نو ته وایې چې دا استقبالیه داسې ما کوئ، نو دا بیا ماته ته په حدیث کې وښیه چې دا یې ښودلي دي چې 2 موټره به ورځئ، 10 به نه ورځئ، 100 به نه ورځئ، 20 به نه ورځئ. استقبالیه چې ثابته شوه، څومره چې ورسي ورتلی شي، هیڅ داسې دلیل د تخصیص نشته چې 15 ورتلی شي او د دې نه زیات نشي ورتلی. نو دا د تا د خېټې خبره ده. څومره چې غواړي حاجیانو ته ورشئ، په دې چې د حرمینو نه راغلی، د حرمینو په اعزاز کې ورشئ، او دا چې د ته الله ټول ګناهونه معاف کړي، تا ته به دعا وکړه الله به تا ته هم ګناهونه معاف کړه. نو دا ورتګ بالکل ثابت دی. بیا دا خبره کړې ده چې دا خو د حاجي د ځان نه اول څه وایي، حاجي ته ورشئ دعا ته وغواړئ ځکه یې تعالی ګناهونه معاف کړي. بیا څه وایي، وی حاجي د ځانه د کراچۍ غویی جوړ کړی. العیاذ بالله. افسوس زه د تا په دې خوله باندې کوم، ته څرنګه ملا یې، مسلمان داسې نه دی. دا مسلم شریف د مالاس کې دلته باب لګولی دی چې سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان ته شکنځلې کول او مسلمان ته رد بد ویل دا خو فسق دی. په دې باندې نورالدین ته فاسق شوې چې تا څه وکړل. حاجي ته هغه حاجي چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي من حج لله، څوک چې د الله دپاره حج وکړه او په هغې کې رفث او فسوق ونه وایي او نه وایي رجع کیوم ولدته امه، داسې راګرځي لکه مور چې زیږولی وي، هیڅ ګناه یې نه وي کړې. تا هغه چاته چې د حرمینو نه راغلی او هغه څوک چې حاجي دی او هغې ته د څه وویل، د کراچۍ غویی دی وویل، دغسې عام مسلمان ته دا ویل څومره ناروا دي. بیا حاجي ته ویل وایي چې ځانه د کراچۍ غویی جوړ کړی. بل روایت کې راځي عمر ته نبی علیه الصلاة والسلام یې عمر ابن العاص ته اما علمت یا عمر ان الاسلام یهدم ما کان قبله، مسلم شریف روایت نقل کوي. آیا ته په دې نه خبر ای عمره چې ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الحج يهدم ما كان قبله، حج مخکینی ټول ګناهونه معاف کوي. نو حاجی ټول ګناهونه معاف کوي، د حرمینو نه راغلی دی او هغې ته د کراچۍ غویی وایي. بیا دا ته چې تللی وې په خپله تام ګلان اچولی دي او په تندیم خلکو ښکلولې، په لاس هم ښکلولې. نو بیا تا ته که څوک ووایي چې تم داسې وې، تم د ځانه د سند ګاومیخ جوړ کړی، آیا دا به په تا باندې ښه ولګېږي که تا ته څوک داسې ووایي؟ نو ته ولې مسلمان ته دا کې؟ نو دلته روایت وروه، مسلم شریف د کتاب الایمان اول مجلد دی 140 کې وایي، روایت کې وایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، مسلمان ته شکنځل کول دا فسوق دی او دغې وژل دا کفر دی. دا روایت دی د مسلم شریف. نو داسې چاته ته غویی وایي او د کراچۍ غویی ورته وایي او د کراچۍ د غویي نه بیا چا دعا غوښتې؟ هغه څوک چې غویی وي انسان د انسانیت نه ویسته هلته د بوتله، نو هغې ته بیا دغونه څوک دعا غواړي؟ یو بل د دا ویلي چې په لاس او تندي باندې ښکلول نشته. دا د ما په لاس کې دی ادب المفرد د امام بخاري صاحب یو معظم کتاب دی، هغه باب لګولی 444 صفحه باندې باب، دا باب 444 دی او صفحه د 216 وایي باب تقبیل الید، لاس کولول. هلته صحابي وایي موږ راغلو نبي علیه الصلاة والسلام ته، اوږد حدیث ته وخت نشته، قلنا موږ وویل نحن الفرارون، قال نبي علیه السلام ته انتم العکارون فقبلنا یده، موږ د نبي علیه الصلاة والسلام لاس کل د الادب المفرد دی. دا هغه مې صفحه درته پیش کړې. دې نه پسې بل باب لګوي 445 باب تقبیل الرجل. دلته صحابه کرام وایي
وی فاخذنا بيديه ورجليه نقبلهما موږ د نبی علیه الصلاة والسلام لاس او خپې ورښکل کړل. عجیبه خبره ده، دام ثابته ده. تندی نبی علیه الصلاة والسلام د صحابي چې د سفر نه راغی په تندي باندې ښکل کا، دام ثابت دی. نو ته په کتاب باندې کله خبر یې، د کتاب د کله لیدلی دی. او راشه بله خبر دې دا کړې ده چې غلطي اوبه ور باندې چکي، نو ته په مسلمان باندې ولې بد ګمان کوي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ظن المؤمنین خیره، په مسلمانانو باندې ښه ګمان کوی. نو ته ولې په حاجي باندې چې ګناهونه یې ټول معاف کړي، د حج نه راغلی توبې یې ایستلي، ته وایې هغه اوبه نه ورکوي، دغسې عامې اوبه ورکوي، هغه اوبه یې ځان ته ساتلي وي. دا بدګماني په مسلمان باندې ولې کوي؟ کیدای شي ته خپله دغه کړي وي، بل دغسې درته ښکاري. المرء یقیس علی نفسه، خلک په ځان باندې قیاس کوي. په حاجي باندې دا ګمان چې هغه اوبه نه ورکوي نورې ورکوي، دا غلطې دي. او د اوبو سره نورې اوبه ګډول دا بالکل په احادیثو باندې ثابت دي. خالص خود نه ورکوي، نورې ورسره ګډ شي، هغه حکم لري. او بل ته په دې خبرو کې قسم کې په حلال شي باندې قسم کې چې دا نشته، ناروا دي، نو حلال ته حرام ویل، حرام ته حلال ویل، دا د اسلام نه سړی وباسي. او قسمونه ډیر کول دا د منافق صفت دی. بل ته څه کوي؟ د ځان صفت کوي. ما داسې وکول، زه چې د حج راغلم فقط زوی ته مې ټلیفون وکړه، ویډیوګانې دې راووتې، تا درواغې لکه لمر داسې ثابت کړل چې تا تم خلک درغلي وو او خلک درغلي وو او ګلانې در اچولي وو په تندي ښکلوې، دا درواغ دم ثابت شول. خو خیر تا د ځان صفت کړی دی چې ما یو موټر راوغوښته او بیا یې زه په کور کې کېناستم مبارکۍ ته، سبا ته ووتمه. نو ته ځکه وتلی وې چې ته د چای او د ډوډۍ مېړنی نه یې، چاته چای او ډوډۍ نشې ورکولی. استقبالۍ ته چې څوک درځي هغې ته بیا چای ورکوي، ډوډۍ ورکوي، ته هغه نر نه یې چې ور یې کې. ځکه سبا ته د کور نه راووتې او بیرته بازار ته ووتې او کېناستې. ځکه کېناستې چې تا دغه وس او دغه تکړهتوب او سخا په تا کې نه وه چې یو څوک درشي مبارکي درکړه او ته چای او ډوډۍ ورکړې. او بل خبره دا ده، ته وایې ژاړي او دا ژړا چې د ته په خودکشه کې بچاو شوی، په څه شي کې بچاو شوی. زه افسوس کوم چې تا ته خلک عالم وي، یقیني افسوس کوم. ځکه اصلي ژړا خو د الله نه، د الله نه ویره ده. د الله نه ویره به په هغې کې به ژاړې. تنها دا ژړا نه ده چې د خودکشي نه بچ شې. د دې نه معلومېږي ته فقط دنیا پېژنې، د آخرت نه ډېر غافله یې. آخرت د سره ته پېژنې نه. خلک د الله د ویرې نه ژاړي. حدیث کې راځي چې تاسو ژاړئ، که ژړا نه درځي هیئت ته ژړا جوړ کړه. نو حاجي صاحبان چې راځي زړونه یې صفا شوي وي، توبې یې ایستلې وي، مقدسات یې لیدلي وي، نو چې راشي هغه په جوش او جذبه وي، ژاړي. دا د الله د ویرې نه ژاړي، د عشق او د محبت نه ژاړي او خلک هم ورسره ژاړي. نو آیا دا ناروا دي؟ آیا د خودکشي نه چې سړی بچ شي فقط دغه ژړا ده په اسلام کې؟ بله ژړا نشته. په اسلام کې ژړا دا ده، وایي که ژاړې به او که نه ژاړې هیئت د ژړا به جوړوې. او ته وایې چې دا ژړا د خودکشي نه بچو شوی، یعنې ته د آخرت ژړا د سره پېژنې نه. خو زه پوهېږم انشاءالله په زړه کې به د یو شیم د الله خشیت او ویره نشته. تا ته په ټول عمر نه ژړا درځي او نه د ژړا کړې ده او نه د الله نه ویرې چې دا خبرې کوي. نو دا کومې خبرې دي چې تا کړې دي؟ یوه دې په حواله نه ده کړې. ته عامې محض یې، مسالې مه که او مسلمانان مه خطا کوه. او دلته یو بل ملا لګېدلی دی، د ده نه یې دفاع کړې، وی دی د اعتدال رد کوي. ته غلی کښېنه، ته عقیده هم راته معلومه ده، ته عقیده هم عین د ده عقیده ده. د کله د اعتدال خبره کړې؟ دی خو مطلقا وایي لاس مچول نشته، مطلقا وایي چې حاجیانو ته تګ ورتګ ناروا دی او حاجي ته داسې وایي. دغه لفظ خو تا ونه وایي که تا اعتدال کړلی او دا خبره دې کړلی چې د غیر اعتدال خبره تا کړې وای، نو دا خبره د اعتدال ده چې دی وایي چې د دغه حاجي د کراچۍ غویی دی. آیا دا اعتدال دی؟ ته خلکو ته د خلکو خبرې غلطې مه ترجمه کوه، د خلکو نه دفاع مه کوه، د ته عقیده همغسې ده. نو د دې اعتدال مقصد نه دی د دغې شیانو منکر دی، دا یې جوابات دي. عامو خلکو ته وایي چې د دې خبرې مار وایه، دا ملا نه دی، دا فقط د بارګینو ملا دی، دا د بازارو ملا دی، دا نه کتاب لیدلی او نه مطالعه کړې، نه کتاب پېژني. دې خبرو ته هېڅ غوږ مه نیسئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.